السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اعوذ بالله برکات سری راځئ چې نن د مفتی رحیم داد صاحب دا ویډیو وګورو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. د قرآن پاک د تفسیر حواله سره نن د اعوذ بالله تفسیر تاسو ته بیانېږي. بخپل په قرآن کې د قرآن نمخ کې د اعوذ بالله د ویلو امر راغلی دی، حکم راغلی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. چې ته کله قرآن وې نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا. نو اعوذ بالله د دې ویلو حکم عام دی، عوامو ته، خواصو ته، اولیاءو ته، نیکانو ته، تر دې چې انبیاء کرامو ته هم د دې حکم شوی. او هر نبی چې کم دی د اعوذ بالله نه ډیره فایده اخیستې ده او د دې په ذریعه باندې هغوی ته ډیر نعمتونه ورکړی شوي دي او د شیطان نه حفاظت شوی دی. د اعوذ بالله څه برکات دي نن او د دې څه تفسیر دی دا درته بیانېږي. مختلفو پیغمبرانو اعوذ بالله ویلې د خپلو طریقو سره او هغې ته د هغې څه فایدې شوي دي دا درته مختصر بیانو. نوح علیه السلام اعوذ بالله ویلې وه او استعاذه یې کړې وه. قرآن پاک سوره هود کې دا بیان کړی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم. خدای پاکه زه پناه غواړم تا سره چې زه داسې سوال وکړم چې ما ته د هغې علم نه. نو چې کله نوح علیه السلام اعوذ بالله وویله، الله رب العزت د دوه نعمتونه ورله ورکړه او دوه برکتونه یې وله ورکړه. الله ورته قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک. دوه نعمتونه وله ورکړه الله رب العزت. اے نوح هغوی ته د کشتۍ نه کوشه، موږ تاله سلامتی درکړه او تا سره چې کوم دی تاله موږ برکتونه درکړه. نو سلامتی او برکتونه ول الله ورکړه د دغې استعاذې په برکت سره. دغه رنګې یوسف علیه السلام اعوذ بالله ویلې و خپل انداز کې چې کله ته زلیخا مطالبه وکړه دوی ویلې قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. سوره یوسف کې دي زه د الله پناه غواړم، زما رب ما باندې ډېر احسانات کړي او ما له خاص توګ نه راکړي او ځای راکړی. نو زه د الله د نعمتونو ناشکري نه کوم او د الله پناه غواړم د دې خبرونو. نو الله رب العزت هغه یوسف علیه السلام لم دوه نعمتونه ورکړه. یو دا دی چې سوء د ګناه نه حفاظت وکړو، والفحشاء او د بې حیایۍ نه حفاظت وکړو. الله ورته ویل لنصرف عنه السوء والفحشاء، موږ د هغه نه بدي او بې حیایي لرې کړله او ختم هم ترې کړه. نو دې وجې نه یوسف علیه السلام ته دا فایده شوې وه. دغه نه یوسف علیه السلام یو ځل بیا اعوذ بالله او د الله پناه یې غوښتې وه. چې کله یوسف علیه السلام وویلی شو خذ احدنا مکانه، نو یوسف علیه السلام ویلو معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. چې کله غرونو سره هغه جامې وله په غلو کې کېغوستو نو هغوی ویل زموږ په ځای باندې بل یو ورور ونیسه، د بنیامین مه نیسه. ویل نه د الله پناه غواړم چې چا سره لوښی راوتې وي هغه کس به نیسو، دا قانون دی. نو معاذ الله یې وویله. نو معاذ الله اعوذ بالله سره مشابهت لري او دا د اعوذ بالله اسانه معنا ده او مفهوم دی.
نو یوسف علیه السلام چې کله دا معاذ الله لفظ ویلو، الله رب العزت چې کوم دی د یوسف علیه السلام اکرام وکړو. ورفع ابویه علی العرش وخروا له سجدا. الله رب العزت دله حکومت ورکو، طاقت ورکو، او مور او پلار او ټول د هغې تابعدار وګرځول. دا دوه فایدې ورته وشوې. دغه نه چې کله موسی علیه السلام قوم ته وویل چې تاسو غوا حلاله کړئ، که د مقتول قاتل معلوموئ، قتل شوی ویل که مقتول قاتل معلوموي نو غوا حلاله کوي. نو هغوی ورته اتتخذنا هزوا، ته موږ سره ټوکې ټکالې کې. نو په دغه وخت کې موسی علیه السلام ویل اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. اعوذ بالله وایم، دا تاسو څه خبرې کوئ؟ دا د جاهلانو کار دی. ټوکې ټکالې خو پیغمبران چا سره نه کوي. تاسو ویل قاتل معلومه او ما درته طریقه وښودله د وحي په ذریعې سره. نو الله ته د موسی علیه السلام استعاذه ډېره خوښه شوه. الله دوه نعمتونه ورکړه، یو یې تهمت لرې کو، او بل چې کوم دی هغه د مقتول قاتلان معلوم کړه. په دغه واقعه سره مقتول راژوندی کو او قاتلان یې وښودل. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته. دا قرآن کې بیان شوی دی. دغه نه چې کله موسی علیه السلام قوم چې کوم دی ویرولو او د قتل دمکی ورته هغوی ورکړې وه، نو په دغه وخت کې موسی علیه السلام استعاذه کړې وه، د الله پناه یې غوښتې وه. وإني عذت بربي وربكم. زه د الله پناه غواړم چې تاسو ما قتل کړئ، زه د الله پناه غواړم، د الله مدد غواړم. نو بهرحال عزتمند موسی علیه السلام چې دغه وخت کې دغه کلمه وویله، نو الله رب العزت چې کوم دی د دې برکات ولا دا ورکړو چې الله رب العزت دغه قوم نه ولا حفاظت ورکړو. دغه رنګې او دغه دشمن یې هلاک کو. دغه رنګې د مریم علیه السلام مور چې کوم دی هم استعاذه کړې وه. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وی زه پناه غواړم ستا د پاره او ستا د اولاد د پاره د شیطان. نو الله رب العزت چې کوم دی د هغې هغه دعا قبوله کړه. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا. الله رب العزت د هغې هغه استعاذه قبوله کړه او دغه رنګې چې کوم دی مریم علیه السلام له د هغې اولاد له الله رب العزت د شیطان نه حفاظت ورکو. دغه رنګې مریم علیه السلام هم د شیطان نه پناه غوښتلې وه او د الله سره پناه غوښتې وه. انی اعوذ بالرحمن منک ان كنت تقیا. مریم علیه السلام له چې کله جبريل علیه السلام راښکاره شو، ویل زه پناه غواړم دا ته څوک یې؟ او ولې داسې مخې له راځي؟ هغې ویل که دا چېرته انسان دی، څوک سړی دی، نو پناه یې غوښته. نو الله رب العزت دوه نعمتونه وله ورکړه. یو دا دی چې عیسی علیه السلام غوندې ښکلی پیغمبر یې د هغه زوی وګرځو، او دویم دا دی د یو وړوکي ماشوم د عیسی علیه السلام د وجې نه الله د دې نه تهمت لرې کو او هغې د مریم ګواهي ورکړه. نو دا استعاذه دومره برکتي څیز دی. بل د اعوذ بالله د تاکید او د اهتمام د دې خبرې نه اندازه کیږي چې قرآن پاک کې نبی علیه السلام ته بار بار د دې حکم شوی دی چې ته اعوذ 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 دا وایه، پناه غواړه پناه غواړه پناه غواړه. نو ګوره سردار دو جهان ته د اعوذ بالله تلقین شوی دی، تاکید شوی دی. نو د دې نه د دې اهتمام معلومیږي او فضیلت معلومیږي چې دا ډیره برکتی کلمه ده او ډیره مفید کلمه ده
قرآن پاک کی راضی نبی اسلام تعالی وقر ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، یا زما خوږه پیغمبره د شیطان د مکایدو نه او د تدبیرونو د چلونو نه پناه غواړه الله څخه. واعوذ بک ربی ان یحضرون، دغه مختلف آیاتونو کې دا راغلي قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، وایا پناه غواړه د دې سيزونو نه پناه غواړه. او دغه و اما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم، سوره اعراف کې چې شیطان څخه خبره درته په زړه کې راولي نو اعوذ بالله وایا. الله خپل خوږ پیغمبر ته وایي. نو د اعوذ بالله ډیر زیات اهتمام کول پکار دي او دا یو ورد د خپل او یو وظیفه ګرځول دي د خپل ژوند. چې کلم داسې وسوسه یا څه خبره انسان لراځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویل پکار دي. ځکه ما تاسو د لوی لوی پیغمبرانو هغه تاریخ بیان کو د قرآن په حواله سره چې هغوی اعوذ بالله ویلې د خپل انداز کې او هغې فایدې مې درته بیان کړي. ټول پیغمبرانو تعالی د هغې فواید ورکړي. معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنه فرمای چې یو ځل 2 کسان په جنګ او ډېره سخته جګړه وه. نبی علیه الصلاة والسلام هم هلته نږدې موجود. نو نبی علیه الصلاة والسلام وویل انی لاعلم کلمة لو قالها لذهب عنه ما ذلك، وی ما ته یو کلمه یاده ده، که دې دوانو دا کلمه ویلې وې نو شیطان به د دوی نه تښتېدلی وی او د دوی به جنګ نه وی راغلی. او هغه څه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. جګړه به په دې ختمي. نو چې کله انسان له جنګ جګړه مخې ته راشي یا داسې بل څه خبره راشي نو بیا دله چې کوم دی اعوذ بالله ویل پکار دي چې شیطان وتښتي. دغه رنګې د ډېر زیات برکات دي. معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ د نبی علیه السلام نه روایت کړی دی او هغوی چې کوم انسان د سحر 3 ځلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایي او درنګ 3 آیاتونه د سوره حشر اخیری وای وکل الله به 70,000 ملک یصلون علیه حتی یمسی، وی 70,000 ملائکی الله رب العزت مقرر کی د پاره او هغه د پاره دعاګانې کوي تر ماښامه پورې. او فإن مات فی ذلک اليوم مات شهید، که چېرته په دغه ورځ کې مړ شو نو شهید مړ شو. او دغه رنګې که د شپې د طرف نه دا کلمات وایي دغه طرې نو همدغه درجه ورته حاصلیږي. او دغه رنګې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم انسان د ورځې 10 ځله اعوذ بالله وی وکل الله به ملکا، الله رب العزت یو ملائکه د پاره مقرر کی چې هغه د شیطان نه د حفاظت کوي. نو د شیطان د حفاظت د پاره دا نبوي وظیفه ده او قرآني وظیفه ده چې اعوذ بالله ویل پکار دي. او دغه رنګې یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خوله بنت حکیم رضی الله تعالی عنها هغه روایت کې د نبی علیہ السلام نه چې من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. چې کوم انسان یو علاقې ته لاړ شي او کور ته یو ځای ته لاړ شي او هغه اعوذ بالله وی اعوذ بکلمات الله التامات مختلف الفاظ کې چاله نو ورځي عام ساده اعوذ بالله هم ویلی شي نو هغه ځای کې او هغه علاقه کې او هغه اداره کې به تر هغه وخته پورې دته نقصان نه ملاویږي تر څو چې هغه ځینه تللی نه وي، یعنې تر څو چې هلته موجود وي څه تکلیف سره به نه مخامخ کیږي. نو اعوذ بالله یو زبردسته وظیفه هم ده. او دغه رنګې عمر ابن شعیب خپل سند سره د نبی علیہ السلام نه نقل کوي چې نبی علیہ السلام فرمای چې کوم انسان د خوب وخت کې ویریږي نو هغه هم دا کلمات ویل پکار اعوذ بکلمات الله التامات من غضبه و عقابه و شر
عباده ومن شر همزات الشياطين وان يحضرون فانه لا تضر. هغه خوب بدته نقصان نه رسي، هغه یره او خوف بدته نقصان نه رسي. او دارنګ عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي يعلمها من بلغ من عبيده ومن لم يبلغ كتبها في سك ثم علقها في عنقه. چې عبد الله ابن عمر بخپل بالغ بچو ته او د کور خلکو ته چې کوم دی اعوذ بالله زده کول او دا کلمات په ورته زده کول، او چې کوم بالغ نو هغې له به ولیکله او په غاړه کې به ولا واچوله چې الله د دوی حفاظت کوي. نو د دې کلماتو نه انسان تعویذ هم جوړوي شي. اعوذ بالله دا احادیثو کې چې کوم راغلی یا اعوذ بالله راغلی ده، نو د دې د وجې نه د انسان حفاظت کیږي. نو الله رب العزت دې زموږ او ستاسو حفاظت نصیب کړي. نو ډېر زیات برکتي کلمه ده اعوذ بالله. دغه رنګې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای د نبی علیہ السلام نه روایت کې او دغه عمل ذکر کې انه کان يعوذ الحسن والحسين رضی الله تعالی عنهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به حسن حسین چې کوم دی په دې دعا باندې په دې اعوذ بالله او په دې سيزونو باندې دمول. دغه رنګ ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام هم دا عمل دی. کان ابي ابراهیم علیه السلام يعوذ بها اسماعیل و اسحاق علیهم السلام. ابراهیم علیه السلام خپل بچی په اعوذ بالله او په داسې کلماتو چې اعوذ بالله سره تعلق لري او دغه مفهوم پکې په دغه کلماتو به دمول. نو دا نبوي نسخې دي عزتمندو. تر دې پورې چې د واده په دعاګانو کې مدار راغلی چې کومه ښځه انسان کور ته راولي یا څاروی کور ته راولي هغې دپاره هم دا دعا کولی شي او دا دم کولی شي. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها. خدای پاک د دې خیر راته نصیب کړي او د بدونه مې حفاظت وکړي. عموما په کتابونو کې دا دعا ذکر شوي چې کله ښځه خاوند میلاویږي اوله شپې نو دا ویښتو دا دې ونیسي دا ځای او دا دعا دې ووایي او الله به د هغې د شر نه محفوظ کړي، د یو بل د شر نه، او دغه رنګې د یو بل خیر به چې کوم دی هغوی ته نصیب کړي. نو مختلف فضایل راغلي عزتونه. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ معمول دا چې په منبر باندې به وختو دا دعا به ویله او دغه رنګې اعوذ بالله به ویله. د نبی اسلام خپل دا معمول تفسیر کبیر کې دی حواله سره ډیر بحث کړی دی. نو بهرحال نن درته د اعوذ بالله برکات بیان شو چې اعوذ بالله ډیره برکتی کلمه ده او د دې ډیر اهتمام کول پکار دي. د اعوذ بالله تفسیر به درته آینده درسونو کې بیانېږي.